أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم مسلمانان ورونو، اللہ جل شانہ پدې کل عالم باندې او خصوصا په مؤمنانو او مسلمانانو باندې لوی عظیم احسان دا کړی دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دای د آخری نبی او د آخری رسول په حیثیت باندې دنیا ته را لېږلی دی او آخری دین او خپل آخری کتاب دای خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم ته ورکړی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راتلل دا عظیم احسان د الله جل شانه دی او قرآن مجید کی اللہ پا دغا انداز ویلی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم. اللہ پاک پا دی مومنانو باندے یو زبردست احسان کردے دے وغدا دے چی دوی تے دا دوی دا جنسنا پیغمبر را لے گلے او هغه پیغمبر ته الله جل شانه آخری پیغمبر ویلې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو با دنیا ته بل پیغمبر نه راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو زد نبوت د عمارت او د تعمیر آخری خختوم. یو مثال نبی علیہ السلام ذکر کرے آغا یو گوٹ نیمگڑے ہو آغا خختا آغا آخری چی پاغی باندے دا نبوت تعمیر سرطا ارسید آغا زیم او دای بار بار فرمائیلی چی زا آخری پیغمبرم ما نرستو ببل پیغمبر دنیا تا نرازی. خدا دی سرا سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام فرمایلی دی چې زبان رستو با سخلق رازی هغه به دجالان وي. دجال دا دوکباس ته ویل کیږي، دا فراډی ته ویل کیږي. نو داسې فریب والا خلق، داسې دجل والا خلق دا برازی اغیب وی چه مونگ دا اللہ دا طرفنا پیغمبرانی مونگ تا اللہ نبوت را کرے خود در حقیقت اغب دروغ وی. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا ختم نبوت باندی ایمان دا لازم او ضروری دے. دا دا عقیدی خبره ده
چې څوک نبی علیه السلام نه رستو بل پیغمبر اومني چې آو شتا راغلی دی را بشي دا سړی کافر دی او که چرته یو سړي دعوه وکړه چې زه د الله نبی یم یا وایي چې فلانې سړی دا د الله نبی دی او یو تپوس کوونکی ته دا تپوس وکړي چې ستا سره ستا په نبوت څه دلیل دی نو دا سړی هم کافر شو ځکه د نبی علیه السلام په نبوت کې شک وکړو د ده په ذهن کې دا راغله چې ممکن ده چې وي د نبی علیه السلام په نبوت کې شک وکړه د هغه شک په وجه باندې دا سړی هم کافر شو یعنی د ختم نبوت په عقیده کې به شک هم نه کوي چې ګینې بل پیغمبر به دنیا ته راځي د پیغمبر عظیم شان وي لوی شان وي نبی علیہ السلام په زمانه کې هم بعض خلکو د نبوت دعوا وکړه نبی علیہ السلام داغي د قتل حکم وکړ داغي سره مصالحت نه کیږي داغي سره کمپرومایز نه کیږي داغي حکم په شریعت کې قطع ځکه دا ګستاخ رسول دی دا د نبی علیہ السلام ګستاخ دی او د نبی علیہ السلام د ګستاخی سزا مصالحت نه دی مفاهمت نه دی هغه قتل دی دا خلا ختم نبوت نه انکار کول دی مخکې بیاناتو کې راغلی دي چې په يهوديانو کې بعضې داسې خلکو چې به د نبی علیه السلام په حق کې سپکې خبرې کولې اشعارو کې به د نبی علیه السلام سپکوالی بیانو کعب ابن اشرف ابو رافع یهودی دا هغه خلکو چې د نبی علیه السلام په شان کې به ګستاخانه الفاظ وي او اشعار به وي نبی علیہ السلام داغی متعلق من لکعب ابن اشرف فإنه آم اللہ ورسوله سوک شتدا سے چه کعب ابن اشرف دا مردار کی ذکر دا اللہ و دا اللہ رسول تا کنزلی کڑیو اغیت تکلیف رسولے صحابہ لال وغیر مردار اگدہ واقعات ابو رافع دا غرنگ هغه خیبر کې اوسېده او هغه د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخی کوله نبی علیه السلام د صحابه اجازت واغسته او لاړل او هغه په خپل کور کې دننه مردار کړ عصما یهودیه بوډۍ ښځه وه شاعره وه او د نبی علیہ السلام په حق کې او د صحابه او د دین اسلام په حق کې به سپکې خبرې کولې یو صحابي چې پستر ګنا بنا دی د صحابه د قربانۍ ته ګوره پستر ګنا بنا دی لاړه هغه ښځه مرداره کړه مونږ بنا نابینا شوي زمونږ سترګې شته وړاندې یو زمون په دې وطن کې قادیانیت دا د ختم نبوت خلاف لګیا دی پرچار کوي هندوستان کې یو سړی تیر شو مرزا غلام احمد قادیانی او هغه د نبوت دعوا وکړه دا هغه څوک چې دا یهودو پاللی سړی و هغې تربیت ورکړی و نو د نبوت دعوی وکړه زه پیغمبر یم زه نبی یم علما پسې راپاڅېدل ته پیغمبر نشي کېدی ځکه نبی علیه السلام تعلیمات او قرآن موږ ته مخې ته پروت دی قرآن وایي
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو به بل نبی دنیا ته نه راځي، بل پیغمبر به دنیا ته نه راځي. نبی علیہ السلام باندې آخري دین نازل دی، دین محمدی، دین رستو به بل دین نه راځي دنیا ته. آخری کتاب قرآن مجید نازل دی، دین رستو به بل کتاب دنیا ته نه راځي. آخری پیغمبر هغه فتنه خوره شوه پاکستان ته مراله، د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده، ځکه د هغې نه رستو د انګریز او د پوره یورپ او د مغرب سپورټ حاصل دی، مال پې خرج کوي، دولت پې خرج کوي، او د مسلمان د ایمان کمزوري دا ده چې مال او دولت ته نه ټینګېږي. نو ډېر خلک د هغه ملګري شو او ډېرو خلکو د مرزا غلام احمد قادیانی نبوت او پیغمبري ومنله چې او دا د الله پیغمبر دی. نو عبدالآباد د پاره کافر شو، همیشه د پاره داسې کافر شو چې بدترین کفر د هغې نه بل نشته، ځکه د ختم نبوت نه انکار وکړ او د ختم نبوت نه انکار دا کفر دی. علماو یو زمانه کې محنت شروع کړ، خواري شروع کړه په پاکستان کې. د بوټو صاحب دور حکومتو، بوټو صاحب کې یو زبردست لچک موجودو، علماو محنت او خواري وکړه او بوټو صاحب د هغې هغه خبرې او د هغې هغه دلایل او د هغې هغه موقف پوره په پوره باندې واورېدو، وی منه او قانون کې دا دفعه کېښوده چې قادیانان غیر مسلم دي. څوک چې دغه نظریه لري دا مسلمانان نه دي، کافر دي. دا د پاکستان د آئین دفعه ده. دی به د مسلمانانو په شانتې اذان نه کوي، دی به د مسلمانانو شانتې جومات نه جوړوي، د دوی عبادت خانې ته به جومات نه ویلی کېږي، دی به د مسلمانانو په شانتې مونځ نه کوي، ځکه دا مسلمانان نه دي. دغه مونځ خو مونږ ته رسول الله مبارک ښودلی دی او دی د رسول الله مبارک ختم نبوت نه مني، نو د هغه ښودلی دین په هغې څنګه دی عمل کوي؟ دی به اول ختم نبوت مني، د دې خپل کفر نه به توبه وباسي، بیا به دې جومات ته راځي، بیا به دغسې اذان کوي، بیا به دغسې مونځ کوي. هغه ټولې خبرې آئین کې دا ولیکلی شوې او چې څومره اسمبلي وه د هغې ټولو په دې باندې دستخطونه وشو. د آئین مستقل طور باندې چې کوم دی جوړ شو. دی ځان ته مسلمانان اوس هم وایي، ځان ته غیر مسلم او کافر نه وایي، او اوس ورله حکومت یو نوی حیثیت ورکړ. هغه نوی حیثیت دا دی چې دا به غیر مسلم اقلیت وي. غیر مسلم اقلیت یعنی لکه څنګه چې هندوان په دې ملک کې شته، سیکان شته، یهودیان شته، عیسایان شته، هغوی ته دا حق حاصل دی چې هغه د اسمبلی ممبر جوړ شي د خپل اقلیت په بنیاد باندې. هغې ته یو عهده میلاو شي د خپل اقلیت په بنیاد باندې. یی به مکه هندو، یی به مکه عیسائی، یی به مکه د هغې د عبادت خانې خپل نوم دی، د چا د عبادت خانې نوم مندر دی، د چا د عبادت خانې نوم کلیسا دی، چرچ. دا به وي هغې ته باقاعده هغې د پاکستان قانون منلی دی، چې د پاکستان قانون یې ومنه، هغې ته د پاکستان د قانون په اصولو باندې تحفظ حاصل دی. هغې به د بل چا په کار کې کار نه لري، هغې به د مسلمان دین ته سپک نه ګوري، بس هغه د خپل دین کوي لګیا دي.
نه مسلمانی کی بس نه مسلمانی. خو قادیانانو ته دا حق نه دی حاصل، ځکه د دوی کار د دې دین او د دې عقیده دا په ګستاخی د رسول صلی الله علیه وسلم باندې بنا ده، دا په انکار در الله باندې بنا ده چې الله پاک نبی علیہ السلام ته خاتم النبیین و یو دوی نه مني، نو دا د الله نه منکر شو، دا الله د خبرې نه منکر شو. دا یادو ساتي زما وروڼو، یو عمل نه کول دي. موږ مسلمانان یو عمل نه کوو نو ګناهګار یو. خدای ویلي داسې وکئ، خدای ویلي مونځ وکئ او موږ نه کوو، نو موږ مجرمان یو، خو کافر نه یو. یاد ساته، کافر نه یو. د دین د یوې وړې خبرې نه که د انکار وکړو نو کافر کېږي. اوسړی یو وړه غوندې خبره تا ووایي چې هلکه د ماښام دا 3 رکعته فرض دا 4 دي، او دا دې ومنله چې او دا 4 ټیک دي، دا سړی کافر شو. نو بیا د قرآن د یو مستقل آیت نه انکار، د قرآن د یو حرف نه انکار هم کفر دی، د یو حرف نه انکار، یو ټکی نه چا انکار وکړه، د بسم الله الرحمن الرحیم نه انکار وکړه، د الحمدلله رب العالمین کې د دې الف لام نه انکار وکړه، دا سړی مسلمان پاتې نشه، دا کافر شي. ټول قرآن مني خو دغه یو الحمد نه مني، یو الف لام میم پکې نه مني، دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدای، دا کافر شي. نو دا خو د قرآن د یو زبردست آیت نه انکار دی چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر دی، د نه رستو به بل پیغمبر نه، او په خپل نبی علیہ السلام مو فرمایل چې زه آخري پیغمبر یم. اوس دا چې غیر مسلم اقلیت قرار شي نو دې ته به دې کې نقصان څه دی او دې کې فایده څه ده؟ هلکه په آیین کې خو اصل دوی ته کافر ویلی کېږي، هندو ته هم کافر ویلی کېږي. نو دې ته دا څنګه چې هندو ته غیر مسلم اقلیت وایي، عیسائی ته غیر مسلم اقلیت وایي، یهودی ته غیر مسلم اقلیت وایي، نو دې قادیانانو ته هم غیر مسلم اقلیت وایي که نه؟ دا نشي کېدی. دا د آیین دفعې دي چې په دوی باندې د وزارت دروازه بنده ده. که چېرته دا غیر مسلم اقلیت تا ومنه نو ده ته دا حق ورکړه چې دی سبا له وزیر اعظم جوړېدی شي. که ده ته دا حق ورکړه نو دا تا ومنله چې دی سبا له د اسمبلی ممبر جوړېدی شي. اوسه پورې قادیانې د اسمبلی ممبر نه دی راغلی، هندو راغلی دی، هغه خپل د هندو هغه خبره کړې ده، د هندوانو د حق خبره یې کړې ده، او موجوده حکومت چې کوي هغه وخت کې چې چا حکومت وي هغه د هغې خبرې منلي، بلکل هغې ته خپل حق ورکړی، سیک ته خپل حق ورکړی، خو ده ته دا حق ملاو نه دی په قانون کې. قادیانانو ته دا حق د قانون په ترو باندې نه دی ملاو. که چېرته دی غیر مسلم اقلیت ومنلی شي نو دی بیا ستا ممبر هم جوړېږي، دی ستا بیا کونسلر هم جوړېږي، دی بیا ستا ناظم هم جوړېږي، دی بیا ستا چې کوم دی د قومي اسمبلی ممبر هم جوړېږي، دی ستا وزیر هم جوړېږي، دی ستا وزیر اعظم هم جوړېږي، دی ستا صدر هم جوړېږي. او هر هغه سړی چې ګستاخ رسول دی او د ختم نبوت منکر دی، دا چې ستا وزیر دی، دا چې ستا ممبر دی، دی به په تا باندې هغه خبرې اپلای کوي کوم چې د دین د خبرې دي، کوم چې دا مذهب د سره دی نه. یهودیت یو مذهب دی، نصرانیت یو مذهب دی، هندو مت یو مذهب دی، سکھ دا یو مذهب دی. ای په خپل مذهب کې دنده چلیږي، دی ستا په مذهب کې دخل اندازي کوي، په اسلام کې دخل اندازي کوي او رنګ د اسلام ورکوي. نو مونږ حکومت ته دا اپیل کوو د دې ټولو مسلمانانو د طرف نه چې دا څنګه دوی د مخکې نه غیر مسلم دي هم په حق غیر مسلم باندې به وي،
څنګه چې دوی ته د جومات جوړولو اجازت نشته، د دې د جومات نوم به مسجد نه وي، څنګه چې دوی ته د اذان کولو اجازت نشته، او دا په قانون کې دي، نو دا قانون دې برقرار وساتي. ورنه د مسلمان غیرت مړ نه دی، د مسلمان غیرت برداشت نشي کولی د دې خبرې چې یو سړی دی راپاسي او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په ناموس لاس اچوي، یو مسلمان به ورته ګوري. دا کېدی نشي. تاسو ولیدل چې کله هم داسې خبره شوې ده او علماو اعلان قدر کړی دی، دې کې د پارټۍ خبرې نشته. ګوره یاد وساتئ، دا د عقیدې خبرې دي. لکه څنګه چې موږ د مونځ او د روژې او د حج او د زکات خبرې کوو، نو بهي دا سړی که په هره پارټۍ کې دی خو دی مسلمان دی، کافر نه دی. که دی د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، سیاسي پارټۍ سره، خو دی مونځ کوي، دی حج کوي، دی روژه نیسي، د پارټۍ خبره په دې کې نه وي. چې کله داسې موقع راغلي دا ټول مسلمانان بار ته وتي که نه دي وتي، نور که وس زمونږ نه کېږي نو چغې خو وکړو که په دې سړکونو باندې خو جلوس وباسو که نه، احتجاج خو وکړو که نه. نو مسلمانانو مونږه حکومت نه دا پرزور مطالبه کوو چې قادیانان دې په خپل زور قادیانیت باندې د آئین په مطابق باندې، کم آئین چې بټو صاحب د علماو په سرکردګۍ کې جوړ کړی و او په هغې کې دي ته غیر مسلمه ویلي وو، کافر ویلي وو، په دې کومې پابندۍ لګېدلې وي، هغه پابندۍ دي برقرار په دوی باندې پاتې شي. او دا به موږ دا جاری ساتو. دا خبره چې حکومت باندې موږ دا دباو راولو، دا زور راولو چې دا به غیر مسلم وي، د دې به مکه زور نومي، د دې نوم به نه بدلېږي، د دې به هغه زړې خبرې وي، د دې دپاره په قانون کې چې کومې خبرې هغه خبرې وي باقاعده طور باندې. دا اهمه خبره وه. چونکې د رمضان مبارکه میاشت ده، زما وروڼو مونږ ته الله د رمضان مبارک دا میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د برکته نصیب کړې ده. مونږ ته الله دا قرآن الله جل شانه د نبی علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د برکته نصیب کړې. مونږ نن د قرآن تلاوت کوو، مونږ نن روژې نیسو. دا که دین محمدی نه وی، نبی علیه الصلاة والسلام به حیثیت آخری پیغمبر دنیا ته نه وی راغلی، نو نن به دا روژې موجې نه وي، نن به دا د قرآن تلاوتونه نه وو. دا د رمضان مبارکه میاشت دا الله مونږ ته راکړې د دقې مقصد دپاره چې په دې کې مونږ تقوا حاصله کړو. زما وروڼو د رمضان متعلق خبرې به کوو انشاءالله موقع په موقع باندې. حدیث شریف کې د رمضان ډېر فضیلتونه نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړي دي او دا یې فرمایلي دي چې د دې اول 10 ورځې رحمت دی. هغه 10 ورځو کې زیاتې ورځې ووتې، نن 8مه روژه ده الحمدلله. 2 ورځې په دې اول عشره کې په دې اولو 10 ورځو کې پاتې دي، او دا دویمه عشره دویم 10 ورځې دا مغفرت دی، د خدای نه بخنه، او خدای پکې بخنه کوي، خدای پکې بخنه کوي. حدیث شریف کې راغلی دي چې د دې روژه ماتي د روژې د دې روژه نیونکي دپاره 2 خوشحالۍ دي. یوه خوشحالي دا ده چې دی کله روژه ماتي ته کښېني، د افطار وخت د دپاره ډېره لویه د خوشحالۍ ده، ځکه په دغه وخت کې الله د دعا قبلوي، دغه وخت کې الله پاک د دعا قبلوي. او دویمه خوشحالي دا ده چې کله دی د قیامت په ورځ د الله سره ملاقات کوي، د الله سره ملاویږي، نو دی به په داسې حالت کې ملاویږي چې لخلوف فم الصائم اطیب الی الله من المسک. د روژهدار د خولې دا سوړ بوی چې د تشې خېټې په وجه باندې د معدې د خالیوالي او د ولږې په وجه باندې کوم دا سوړ بوی راوچتېږي، دا الله جل شانه ته د قیامت په ورځ باندې
دا د مشک و عنبرو د خوشبوئی نه زیات محبوب دی. او د دې متعلق فرمایي چې محبوب څه مطلب دی، څنګه محبوب دی؟ داسې محبوب دی چې د قیامت په ورځ به د دې سړي د خولې نه چې دا کوم په دې دنیا کې د روژه نیولې ده او د ده د دې خولې نه سوړ بوی خیږي، دا د خولې نه به د مشک و عنبرو په شانتې بوی خیږي. خلکو ته به پته لګي چې دا روژه دار دی، خلکو ته به دا پته لګي چې دا هغه روژه دار دی. د خولې نه به د مشک و د عنبرو په شانتې خوشبویي او بوی سي. او دا یې ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې دا مسلمان بنده روژه زما د پاره نیسي، مسلمان بنده روژه زما د پاره نیسي او د دې بدله به زه ورکوم. دا لکه د نورو اعمالو بدله څوک ورکوي؟ هم الله ورکوي. خو تاسو به دې دا علما د حدیثو فرمایي د دې معنا دا ده چې د نورو اعمالو بدله زه فرشتو ته ووایم چې داسې داسې ورله ولیکئ، دا عمل ورله په دونه چنده باندې ولیکئ. بعضې عمل وله لس په چنده ولیکي، بعضې وله 200 چنده باندې ولیکي، بعضې وله په 1,00,000 کروڑها باندې دا ورله ولیکي. نو فرشتو ته ګویا داسې شوه لکه تا ته یو انعام ستا استاز درکوي. نو هغه انعام تا ته ډایرکټ در نه کي، هغه انعام بل کس ته ورکي، دا دله ورکړه. دا استاز که تاله په دې خپل لاس ته انعام درکي نو شاید چې ستا خوشحالي به د اندازې نه سي وایي. که ډېر معمولي انعام هم دی، د ټولو اعمالو بدله الله ورکوي، خو الله یې د فرشتو په ذریعه باندې ورکوي. او د روژې بدله به الله په خپلو لاسو مبارکو باندې د الله چې د الله د شان سره چې څنګه دي په خپلو لاسو باندې به الله روژهدار ته د هغه روژې بدله ورکوي. ټول وایه سبحان الله. دا هغه برکتي میاشت موږ ته چې نصیب ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په سلسله کې نصیب ده. تاسو وګورئ نن چې په مخ د ځمکې د دین څومره کار کېږي، هغه د مدرسې په رنګ کې کېږي، هغه که د تبلیغ په رنګ کې کېږي، هغه د تصوف په رنګ کې کېږي، که هغه د جماعت د عباداتو په رنګ کې کېږي، دا د جناب محمد رسول الله د ختم نبوت په صدقه کې کېږي. که د نبی علیہ السلام ختم نبوت نه به ستا جماعت داسې جماعت وی، نه به ستا تبلیغ دا تبلیغ وی، نه به د تصوف وی، او نه به د مدرسه وی. دا د هغې برکات دي. محترمو، دا د رمضان کمې ورځې دي، ډېرې بختورې برکتي ورځې دي. عبادت پکې وکئ او د الله پاک نه وغواړئ او الله ته وجاړئ. خصوصا د جمعې په ورځ باندې یو وخت داسې دی چې هغې کې الله دعا قبلوي. د حدیثو عالمان فرمایي هغه وخت مختلف راغلی دي، خو زیات دا راغلی چې د مازدیګر نه وروستو د نور پرېوتو پورې، خصوصا دغه وخت کې دعاګانې غواړي. او بله خبره ورسره دا ده چې کله هم د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي کیږي که نه، په هر رنګ کې څوک کوي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غم او پریشانی او درد رسیږي، خفګان رسیږي، ځکه دا فرشتې ګرځي او هغه حال وړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. نو یو درود شریف دی روایت. دویم د مازدیګر د مانځه نه بعد خصوصا په دې رمضان کې دا یو درود شریف 80 پیرې وایه. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما. دا درود شریف 80 پیری 15 منټه ټایم به پې لګي، 6 منټه ټایم به پې لګي. دا چونکې دا حالات د دنیا داسې جوړ دي، یو طرف ته د کرونا مسائل دي، د هغې نه مسلمانان ټول عالم مسلمانان هغه په یو تکلیف کې دي او په یو پریشانۍ کې دي او په یو ډېر خطره کې هغې سره مخ دي. د هغې خو مونږ موقع په موقع باندې خبرې کړي دي او وروستو انشاءالله سوال جواب کې به خبره هم کوو، ځکه چې بعضې کسانو د هغې متعلق تپوسونه بیا هم کړي دي، د هغې متعلق به هم کوو. خدا ختم نبوت دا عقیده زمارونو دا کلکه کوي، دا په دې باندې علماو بیانات کړي. د کوم علماو زمونږ د علمای دیوبند او د هر مکتب فکر علما هغې د ختم نبوت منکر نه دي، هغې بغیر د قادیانانو نه، او هغه قادیانی داسې یو پیغمبر دی چې هغه
د ټټۍ د اودس ماتي د پاسه مردار شوی دی پیغمبر لفظ ورته ویل نه دي پکار هغه ځان ته پیغمبر وایي نه داسې پیغمبر دی. نو علامه اقبال فرمایلی مرزا اگر ہوتا خدا کا نبی مرزا اگر ہوتا خدا کا نبی ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی که چرته مرزا د خدای پیغمبر وی نو دی به ټټۍ کې نه مړ کېده. د پیغمبر واړه بول او لوی بول خو د سره چا لیدلی نه دي چې کوم پیغمبر دی جناب محمد رسول الله د هغه لوی بول چا نه دي. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام به بیت الخلا ته لاړ بیا به راووت بیا به پسې بل څوک لاړ نو ځان یادوي خو د حیا د وجې نه خپل نوم نالي چې زه به لاړم وی هلته کې به زه یو زبردسته خوشبويي وه څه به نه و چې که د نبي علیه السلام لوی بول د سره چا لیدلي نه دي. واړه بول خلکو سکلي دي په خطایې باندې په وړو بولو کې بدبويي که نه زمونږ وړو بولو کې څونه بدبويي په یو ځای کې دو وخته مې پیازې یو سړي وکړي هغې نه دونه بدبويي خي ګیر چاپېره علاقه ترې نه بدبويي او د رسول الله مبارک واړه بول خلک سکي چاته پته نشته چې دا بول دي په هغه بولو کې خوشبويي ده لاړو کې خوشبويي ده د نبي علیه الصلاة والسلام خوله کې خوشبويي ده زما استاد د خولې نه ترې بوی خیږي د نبي علیه السلام د خولې نه هغه عطر دي عطر. یو سړي ته نبي علیه السلام خپل خوله ورکړه بوتلګي کې وې دا واله لور ته دې ورکړه لور دې واده کېږي دا خوشبويي په ځان باندې ولګوي هغه ته دا پته هم نه وه چې دا د نبي علیه السلام خوله هغه کم کور ته چې جنۍ واده شوه هغه کور په بیت العطر باندې مشهور شو د عطر کور د خوشبویۍ کور ځکه چې هغه خوشبويي به یې ولګوله نو ګیر چاپېره ټول کورونه به خوشبویه شو. داسې پیغمبر الله موږ ته راکړی دی موږ به په دې ننګ کوو که نه به کوو ننګ به پې کوو انشاءالله انشاءالله. خدای دې د قربانۍ وخت په موږ راولي موږ ډېر کمزور یو خو که راغې نو زما وروره قید به م یو ځل یو مرګ به م یو ځل یو هر چې سړي هغه په خپل ځای خو چې په ناموس رسالت باندې زه ځان قربان نه کړم ته ځان قربان نه کړې ته مسلمان د څه شوې زه مسلمان د څه شوم زه خو مسلمان د پیغمبر په وجه باندې یم. الله دې موږ ته عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.